شوې. اوس بیا زه نن سهار روانم د غورځندې اجتماع له د لاچي بند په هغه روډ باندې، ورپسې پېښور اجتماع وه. ما هغه دواړو ځایو ته ما ډایرۍ کې لیکلي وو. موږ صوابه انټرچینج ته راورسېدو. په انټرچینج باندې د پولیس ناکه ده، هغه د پولیس ناکې والا موږ سره میلاو شو، یاره موږ سره چای وڅښئ، نورې خبرې مبرې وکړې، چونکې اکثر تګ راتګ وي نو تعلق د ټولو سره. هغې نه چې موږ څنګه موټروې ته شو نو د ډاګۍ فهیم نومې یو دغه و ګلو والا ما ته غوږ کېده، یو عزیز الدین و. دا دواړه چې و دا د موټروې پولیس کې و، دا زموږ پولیس نه و. ګوره دا په دې خبره ذهن کې دا خبره کړې، زه ټوله معامله تاسو ته مخې ته ږدم. د موټروې دغه پولیس والا ما ته وایي چې ګاډي ودروئ. ما دې ملګري ګاډي ودرو. هغه وایي زه به تاسو له پرچه درکړم. ولې به پرچه راکړې؟ وایي ستاسو ګاډي نمبر پلیټې تورې دي. ما ورته وایي اورجنل نمبر پلیټې دا دې پرتې دي، خو مجبوري دا وي زموږ ګاډي د پاکستان اربوټ کې ګرځي، په میاشت کې کم از کم 15,000 14,000 کیلومیټر ګرځي. مې دا ډایري وګوره نو زموږ ګاډي هر ځای ولاړي، اکثر ته خلک نمبر پلیټ وشو کوي. نو بیا یوې محکمې ته بلې محکمې ته یو لانجه جوړوي. نو ما هغه ته ویې مې مهرباني وکړه اورجنل نمبر پلیټې دا دې پرتې دي، نو چې اورجنل پرتې دي نو ته موږ له پرچه ولې راکړې؟ په دې کې اچانک ما وکتل دې کې نور ګاډي تېرېدل، تورې نمبر پلیټې وې. ما ورته وی دغه ولې نه ودرې؟ ده دغه وخت دا خبره وکړه، وایي تاسو مې ودرولې، په زور مې ودرولې، دا نور نه ودروم. ما ورته وی مې هلکه ما ته ښکاري چېرته نوره څه مسله ده، که عقیدې څه مسله نو خیر د باس به په هغې باندې وکړو. هغه وایي نه د عقیدې مسله نه ده، خو ته مې ودرولې، دا نور نه ودروم. مونږ شمارل 15 ګاډي تېر شو، یو یې نه ودرولو. ګویا یو بدماشۍ ته خبره لاړه. ما ورته وی زه ستا فاین نه در کوم. ما ته وی فاین به راکړې، زه له ګاډي بندوم. ما ورته ګاډي بند کړم، پرېمښودو او زما ګنمنان چې ما ته دلته ولاړو نو ما سره یو ذوالقرنین و. نو ما هغه ته وی ته خپل ټوپک راواله. ما خپل راواغسته. مې زه چې زو بل ګاډي کې بور شو دا مونږ تاسو ته مې پرېښودو. چې هغې ته ما دا وویل نو چې هغه زما په دې ترخ کې ټوپک ولیده، د هغې تصویر یې ویسته. نو هغې مخکې دغه ته موټروې ته ورکړو. مونږ را روان اوسو. موټروې د دنیا فورسز دي، خو ټول موټروې والو او دا ټوپک یې تاو دي او دا اشارې دي. مونږ ودرېدو. مې هلکه څه دهشتګرد خو نه یم، خدای م غرق که نه. مې تاسو دې ته ودرېدئ. د هغې هغه ډي ایس پي راغی، وایي زما جي ستاسو نه غټه ګیره ده. مې بلکل ستا ګیره ده، خو مې ستا دغه کوم کس چې زه ودرول یم هغه د ختم نبوت په عقیده پورې نه پوهېږي. مې هغه ته ما وایي چې زمونږ د ختم نبوت 2 جلسې دي، هغې له روان یو. هغه وایي چې دغه پکې نشته، بس زه قانوني کارروایي کوم. ما ورته وایي چې قانوني کارروایي بیا دا نور ګاډي دي، او بل دویم موږ سره اوریجنل نمبر پلیټې اوس هم دې ګاډي کې پرتې دي. خیر بهرحال هغه کیسه د هغې نه اوږدوله پولیس سره رابطې چالو کړې. په دې کې هیډ کوارټر د کوم د موټروې چې ده هغه ما سره رابطه وکړه. ما ورته وی دغسې چل دی. ما ته وی بس خبره ختمه. دغه فهیم او دغه عزیز چې ودي په ما اف آی آر وکړو. اف آی آر کې 506 او د دنیا دفې ولیکلې. ما سره ملګرو رابطه وکړه، ما لایو وکړه، مې راوځئ دلته د سوات ملګرو وی مونږ راوځو. صوابه حامد وهاب اختلاف شته نه. هغې وی یاره چې مونږ که تاسو له ګیره ونیسو ریکویسټ وکړو مونږ دا معامله اوس ختمو. بیا په دې کې زمونږ ډي آی جي کاکا خیل صاحب دې رابطه وکړه. بیا زمونږ ډي پي او زاهد صاحب ډاکټر زاهد صاحب رابطه وکړه. بیا د صوابه ایچ پي په هغې کې په خپله راغی. بیا په هغې کې نورلمین خان د صوابه ډي ایس پي هغه راغی، افتخار خان ډي ایس پي هغه راغی. ما سره کېناستل. ما ته وایي دا خبره دا معامله مونږ ته پرېږدي. ما ورته وایي مې ګورې که دا کسان هم داسې پرېښودل نو زه به ګوره بیا اف آی آر کوم، د دې خلاف زه به قانوني جنګ کوم، خو جنګ پرېږدم نه. ګورې ما ورته وایي ما ته وکړي. اوس زه تاسو ته دا ویل غواړم، دا ذهن کې ما دا خبرې تاسو ته ځکه کولې چې زمونږ د مردان ډي آی جي، زمونږ د مردان ډي پي او، زمونږ د مردان چې انعام جان خان یا دا نور ډي ایس پیز دې ټولو ورسره رابطه کړې ده او ټولو بې عزته کړي دي چې تاسو ډېر غلط کار هم وکړه او یو روغ سړي ته ملا سچولی دی. بیا ورته د صوابه نورلمین خان او دغه افتخار خان هغه د ایس ایس پي هغه ورته ټول وایي چې ته خدای هم تباه کړه. نو تاسو چې یو سړی ټول عمر روغ تېر کړی کرمینل نه دی. زما مخکې م ورته وی، زما نه جدا م ورته وی تاسو غټه غلطي کړې ده. بیا ما هغې ته ویم زه ستاسو مشران یې چې تاسو دومره په ادب او احترام او زما عزت او زما ستاسو پولیس مې ما له داسې لاس هم راونړو تر اوسه پورې. نو مې زه دا معامله چې دی ختمول په داسې انداز غواړم چې دا تاسو څنګه وایي چې مونږ دې کې انکوایري کمیشن مقرر وو. مې تاسو انکوایري کمیشن مقرر کړئ. انکوایري کمیشن کې به د دواړو کسانو نه تپوس کېږي، یا به دا رخصتېږي یا به صفایي پیش کوي چې دا غلط کاري ولې داسې کړې.
اوس عزیزانو ستاسو ډیره شکریه چې تاسو د کم په دې کې د سوات ملګري د لډن ملګري موجود دي، په دې کې د دین ملګري موجود دي، د کومو د ثوابۍ پکې دي، مردان ټول د دې رشکۍ د مردان د هر طرف نه ما سره ملګرو رابطې شوي دي. خو تاسو ته دا ویل غواړم ستاسو د دې دا دومره لویه قرباني چې تاسو وکړه نو زما زړه ډېر خوشحاله شو. ما وی الحمدلله د ختم نبوت سپایان یوازې نه دي، زه ډېر خوشحاله یم. بیا ما سره دلته نه مولانا منشا صاحب دي، مولانا عقیل صاحب دي، د ملګرو د کوروغ ملګرو، د کاټلنګ ملګرو، د شهبازګړۍ، د بالاګړۍ، د منګا ملګرو، یعنې داسې طرف نشته دې رشکۍ ملګرو، د دې کنډرو ملګرو دې ټولو رابطې کړي دي. زه د ټولو شکریه ادا کوم او انشاءالله موږ او تاسو به د خپل پیغمبر په نامو سره قربانۍ ته تیار یو. دا وړې خبرې دي، دا موږ به هرې قربانۍ ته تیار یو. دا ډېرې وړې خبرې دي، ګوره دا ذهن کې کېدی. او ما بیا هغې ته دا وویل مې داسې چرې مه کوئ چې تاسو زما ګاډي نه وسله اوچته کړه. ما ورته ویل مې داسې کار چرې مه کوئ، ګینې په دې کې به دومره تباه شئ. زما د ګاډي نه تا وسله څنګه اوچتوله؟ ما هغې موټروی والا ته وی، خو هغې بیا ټولو هغه معافي وغوښته چې یاره موږ نه دا غلطي به شوي. بهرحال عزیزانو ستاسو بار بار زه شکریه ادا کوم او ښه په پوره من انداز کې موږ احتجاج ختمو. آینده که ضرورت راغی زه به رابطه ملګرو سره ساتم. ما د دغه دوو کسانو باره کې مطالبه کړې ده که دې کسانو دغه قادیانیت نواز پالیسي موجوده انو بیا به موږ دوباره راوځو، بیا به دلشان راوځو چې دغه ختمه شوه، زموږ چا سره څه دښمني نشته. په دې باندې زه ستاسو بار بار شکریه ادا کوم. تاسو خوشحاله کړي، الله دې ستاسو ټولو نوجوانانو د مشرانو د کشرانو الله دې تاسو ټولو له اجر درکړي. مولانا عقیل صاحب تاسو به دعا دا نجم الاسلام صاحب، مولانا حنیف صاحب، دې ټولو ما سره عبدالرحمن عزیزي صاحب ما سره ټولو ملګرو رابطې کړي دي. الله دې جبل صاحب ټول دې الله خوشحاله کړي، الله دې ستاسو ټولو قدر وکړي او تاسو ټولو دا یو قدم دی الله په تله د نیکۍ کې واچوي. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. رب کریم دې دا اجر تاسو له په خپله باندې درکړي. تاسو زما یو عجیب غوندې انسان دپاره نه، تاسو ذهن کې چې کومه مسله پرته وه محمد رسول الله هغې دپاره کړي دي، الله دې د هغې اجر په خپله باندې درکړي او الله دې موږ او تاسو له د پوره امن اوسېدو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پوره امن طریقې سره مزدې خبره په کلاره باندې خپل طرف ته واپس دا روډ کلو شو خیره قایص صاحب هم را پرېښو. قایص صاحب خبرې هم تاسو ټولې ووړې دي او بس انشاءالله داسې حالات به الله بیا نه راولي، چاله تکلیف الله تعالی بیا نه ورکوي. ډېر په مزه خطا وسیله ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. والسلام.